قدم عائشوت قدم رغلما د محمد پر قدم اصلاحی خطبات عائشوت قدم رغلما خدای ومتا ترا روان او دایم سام رغلما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: سبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابية والوسطى، ويقول: بعثت أنا والساعتين كهاتين، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابية والوسطى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زمارونو لکه څنګه چې همیشه علماء کرام تاسو ته پر هر منبر باندې دا خبره کوي چې الله رب العزت دین اسلام په هر زمانه کې چې په هر نامه باندې دین راغلی دی، د ټولو انسانانو په هر زمانه کې مختلف مشکلات ور حل کړي دي. کله کله ډېر کمزور انسانان دا خبره کوي وایي زموږ د دې مشکل حل په دین اسلام کې نشته. ډېر کمزوري کسان دي دا، او په هر معنا کمزوري وي، اعتقاد او عقیده هم کمزوري وي، په عمل کې هم کمزوري وي، او د نورو انسانانو سره په شو اعمالو کې هم کمزوري وي. ځکه نو کوشش دا کوي چې دا خپل غلطي څنګه پټه کړي. بس یو کار دا شروع کړي وایي دین اسلام کې داسې یو صورت نشته، داسې یو شی نشته چې هغه زموږ مشکلات را حل کړي. نو دا د الله رب العزت له طرفه څخه چې دین اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکول سو، په دې کې یو حقیقت زما ورونو دا پروت و چې یقینا په هر زمانه کې به الله رب العزت په دې دین باندې د انسانانو مشکلات ورحلوي. دا یو حقیقت دی. ځکه نو هغه معاشرات چې په جاهلیت کې رالوسوي وه، او هغه انسانان چې خپل زامن یې ژوندي ښخول، او هغه انسانان چې لون یې نه ښخولې، یا لور به یې پیدا سوه د شرم څخه به یې سترګې وځړولې، چا به زیری ورکړي چې زیری مو در باندې او پر تا دې زیری، نو لور دې پیدا سوې ده وایي مخ به یې تک تور سو، اسود د وجهو، مخ به یې تک تور سو، د لور په زیږېدنې باندې شرمېدل. او کله کله چې به داسې و چې زوی به یې شاعر نه و، بیا به یې دا ګمان کاوه چې زما زوی د زنا څخه پیدا سوی دی، مړکوي به یې په قتل به یې رسوي. په داسې یو معاشره کې الله رب العزت نبي کریم صلی الله علیه وسلم راولېږي او دین اسلام یې ورکوي. تاسو څه فکر کوئ زما ورونو؟ که د هغې زمانې د انسانانو مشکلات په دین باندې حل سوي دي چې سراسر تک تور انسانانو باطنان په باطن کې د هر رقم بدوی څخه دوی ډک وه، ظاهر هم داسې و، ښکاره هم داسې و چې هېڅکله د دوی څخه د هدایت او سمې لارې امید نه کېدی. په هغه زمانه کې په دین اسلام باندې د انسانانو مشکلات حل سوي دي. تاسو څه فکر کوئ په اوس نړۍ کې نه حلیږي؟ او هغه زمانه و چې د عیسی علیه السلام وروسته تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې یو پیغمبر نه دی راغلی. کومو قومو چې به عمل کوي د عیسی علیه السلام پر دین به چلېدل. خیر رفته رفته کراره د عیسی علیه السلام دین هم نصاراو پرېښوی، او په هغه انجیل کې چې عیسی علیه السلام باندې الله نازل کړی و نصاراو لاسوهنه شروع کړل. ځکه نو اوس په نړۍ کې اووه رقمه انجیل نصارا لري، اووه رقمه انجیل. یو هوښیار او ځیرک انسان نه ولاړ سوی دی وایي نه، په انجیل کې باید د دین حکم پر ځای باندې اوس باید دا حکم وي. بل څوک بیا راولاړ سوی دی وایي نه، د دې ضرورت نشته، اوس باید دا حکم وي. بل څوک بیا راولاړ سوی دی وایي اوس په اوسني وختو کې عصري حالات دي او زمانه ډېره ترقي کړې ده، ډېره پرمخ تللې ده، اوس د دې ضرورت نشته، بل حکم یې ور اچولی دی. ځکه نو
محمدي امت او هغه انسانان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې شامل دي دا داسې سپینه خبره و نصارا ورته کوي چې تاسو دین او تاسو کتاب تاسو په خپل لاسو باندې اړول دي زموږ دین او زموږ قرآن موږ په خپل لاسو باندې نه دی اړولی هغه قرآن لکه څنګه چې 1410 کاله جبرائیل د اسمان څخه پر نبی باندې نازلوي او راوړي د الله په امر باندې او قرآن اوس هم دغه سالم پاتې دی زما ورونو زنن و دې موضوع ته راځم چې زموږ او ستاسو په معاشره کې بلکې په هره زمانه کې یوه ډله داسې پیدا کېږي یو جماعت داسې پیدا کېږي ځینې افراد د دې دعوې کوي چې کار خو په دین کې دوی شروع کړي ثبوت یې د قرآن او د حدیث څخه درکوي کار په دین کې لاسوهنه دوی شروع کړي وایي د دې ثبوت ستا موږ ته معلوم دی په مذهب کې هم ستا نو په اصطلاح باندې هغه انسانان چې د ځان څخه دین ایجادوي د ځان څخه دین پیدا کوي او نور انسانان ته وایي دا ستاسو لار ده آیا د دوی دغه کار په شریعت کې روا کار دی که ناجایز او حرام کار دی او که ګناه ده زما موضوع دا ده ځکه نو تاسو د بیان شروع او اخیر مه هېروئ انشاءالله تر ډېره حده به ستاسو مشکلات هم حل سي د هغو انسانانو په باره کې چې دا دعوې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به همیشه زما ورونو کله خطبه ویل کله به بیان کوي د زړه د جوش څخه به خبر راکشل د زړه د مابین څخه به خبر راکشل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې به سرې سوې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي د مسلم شریف حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خطب احمرت عیناه چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کاوه سترګې به سرې سوې وعلا صوته اواز به ډیر پورته سو واشتد غضبه درد به سخت درد ورلی خشم ورلی او په درد بسو حتی كأنه منذر جيش گواکې داسې بسو لکه صحابه عربو ته به ویله اولی عربو تاسو ته زه د دې خبر در کوم چې د دې صفا غره تر شا یو لشکر را روان دي پر تاسو باندې حمله کوي تاسو زما سره منئ او که یا عرب چې داسې انسانان و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امانت او رښتیاوالی ور معلومو دوی ورته ویل چې و موږ ستا سره دا خبره تسلیموو یقول صبحکم ومساکم نبی به دا ورته فرمایل عربو ته چې عربو پر تاسو باندې د دې صفا غونډۍ د شا د خوا څخه تاسو به لیدلي د صفا غونډۍ صفا او مروه د دې د شا له طرفه څخه یو لښکر را روان دي عربو پر تاسو باندې سهار هم حمله کوي په قتل مرسي او ماښام حمله کوي تاسو زما سره منئ دوی به ورته ویل چې و موږ یې منو ځکه چې زموږ په زمانه او په موږ کې چې ته رالوی سوې همیشه موږ تا څخه درواغ نه دي اورېدلي تا به رښتیا وایې او زموږ امانتونه چې به ستا سره پراته وه تا په امانت کې خیانت نه دی کړی ته صادق یې او ته امین یې ستا خبره موږ ته د اعتبار وړ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه چې به یې ویله نو سترګې به یې سرې سوې اواز به یې لوړ سو او غضب او درد به ورلی او بیا به یې عرب بیرول او بیا څه ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویل بعثت انا والساعة كهاتین داسې به اشاره وکړه زه او د قیامت ورځ داسې سر راغلی یم داسې رالېږدول سوي یو څه مطلب یعنې یوه دا ګوته ده ويقرن بين اصبعيه السبابيه والوسطى نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شهادت د ګوتې او د مابین د ګوتې تر مابین دغسې جوړوالی راوستي نږدې کولې به صحابه کرامو ته او قوم ته به خطاب کوي د دې څه مطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څنګه چې پر تاسو د دنیا حالات تیر سوي دي زمانه ډېره داسې ژر در باندې تېره سوې ده همداسې قیامت ژر راتلونکی دی په دې کې دې ته اشاره وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل امت ته دا ویله چې انسانانو د قیامت ورځ ډېره ژر راتلونکې ده تاسو د قیامت لپاره تیاري وکړئ ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به عربو ته مثال وایه چې پر تاسو باندې لشکر راځي اردو راځي حمله کوي لکه څنګه چې د لشکر د حملې څخه عرب بیرول همداسې خپل ټول امت د قیامت د ورځې څخه بیروي ویقول او وروسته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویله ویقول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله بهترینی خبری د الله رب العزت د کتاب خبری دی هیڅ درواغ نشته پکې بهترینی خبری نن انسانان ما درته ویل دي چې څه په خپل خیال او فکر باندې نازیږي او هغه خیال او فکر چې د اغیار او کفار له طرفه څخه د ورکول سوی دی وایي زه هم په قرآن پوهېږم چې کله دی د خپلې وظیفې څخه تقاعد وکړي او دولت یې پسې واخلي د ده عمر 80 کالو ته ورسېږي نو دی هم چې پر قرآن باندې قلم راواخلي وایي زه تفسیر لیکم تفسیر د کومې خوا لیکې دا تفسیر ته اصول یې ویلي وه د دې حدیثو په معنا ته پوهې د حدیثو د کتابو شمیر تا ته معلوم دی د قرآن د تفسیرو شمیر تا ته معلوم دی آیا یو وخت تا داسې کار کړی دی تفسیر او ترجمه یې کړې ده وایي نه زما په فکر کې هم څه سته هغه ظالم کمبخته بدبخته چې راولاړ سي د الله رب العزت په کلام او خبرې کې داسې شان لیکلي وي چې صراحت درواغ وي په الله رب العزت
بهتان تړلې وي پر الله درواغ. زما ورونو تاسو خپل فکر وکړئ چې یو څوک پر الله باندې لکه قریش درواغ تړي، د دې انسانانو ایمان د کومې خوا څخه محفوظ پاتې شوی دی؟ د دې انسانانو اسلام او ایمان او دین د کومې خوا څخه بیا وساتل شو چې بیا هم دوی د مسلمانیت او د اسلام او د ایمان دعوه کوي؟ ځکه نو د الله نبی فرمایي فإن خیر الحدیث کتاب الله. په ټولو خبرو کې د انسانانو د مخلوقاتو څخه ما سوا، د ټولو شانو څخه ما سوا بهترینی او ښه خبرې هغه د الله رب العزت د کتاب. وخیر الهدی هدي محمد صلی الله علیه وسلم. او د الله رب العزت د خبرو څخه را لاندې په دوهمه درجه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت او سمه لاره سنت طریقه تر ټولو انسانانو، تر ټولو زمانې در خلکو او تر ټولو پروفیسرانو او تر ټولو علماو فقهاو صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هدایت لار سمه لاره. وخیر الهدی د هدایت بهترین لار هدي محمد صلی الله علیه وسلم، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. وزا خپل موضوع ته راځم. الله رب العزت زموږ او تاسو مشکلات په قرآن کې را حل کړل. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شیان او هغه اصول او احکام چې موږ نه پوهېدلو په حدیث کې را تشریح کړل، او هغه ائمه حضرات چې امامان دي مذاهب لري، موږ هم د حنفي مذهب پابند یو، هغوی هم مشکلات را حل کړل. اوس د دې ضرورت مورونو پاته نه دی چې نور جنو انسانان په دین کې لاسوهنه وکړي. د دې ضرورت هیڅ کله نه پاتې. دا دین یقینا په حجۃ الوداع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري حج کې اعلان وکړي چې نن دین مکمل سو، تاسو ټول مشکلات حل شول، تاسو پر ما باندې گواه ټول گواهی او شاهدی ادا کړل چې یقینا دغه څه هم ده. ورسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وخیر الهدی هدي محمد صلی الله علیه وسلم. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمه لار ده. اوس نو تاسو راسئ زما ورونو، ډیر کسان داسې وي چې یو غلطه ګناه، غلط کار په دین کې ایجاد کی او په نامه د دې چې وایي ما په دین کې دا یو شی راایستلی دی، د دې ثبوت د دې خوا څخه دی. نو تاسو سوال کولی شئ چې یقینا د دې ثبوت هم په قرآن او حدیثو مذهب کې شته او که یا؟ ډېر انسانان په نامه ګناه کوي، بدعت کوي، مګر نوم یې د سنت طریقې ورکړی دي. که زه چیرې واقعات ته راسم انشاءالله راځم په دې لنډ وخت، زه به دې شان ته راځم چې یقینا انسانان بدعت کوي مګر بیا هم د دین نوم ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورسته فرمایي وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. تر ټولو یقینا بد کارونه هغه کارونه دي چې انسانانو نوي نوي ایجاد کړل. زه راځم دې خبرې ته زما ورونو، انسانان په دنیا کې نوي کارونه ایجادوي او دا فکر کوي، دا یقین لري چې دا غزمان نوي کار د دین حصہ ده. تاسو به اورېدلي وي چې په دین کې ډېر نوي نوي کارونه شروع شوي دي، زموږ په دې سر نه خلاصېږي چې دا حق لار ده او که یا. زما ورونو دوه رقمه شیان په دین کې شروع کېږي نوي. یو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه وروسته هر نوی شی وموږ ته نوی دی. پنکه نوی ده، دیوال نوی دی، او دا اشپزي سامان نوی دی، او پردې نوی دي، زموږ او ستاسو میزونه نوی دي. جامع مسجد د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې نه جوړېده، د دې ګلان او کندلان نوی دي. دغه انسانان نوی بولي مګر دا ګناه نه ده. که یو سړي دا وویله چې ما نوې جامه اغوستې ده، نوې شی په دین کې راوتل دا ګناه ده. مګر که انسان دا وایي چې ما نوې لونګۍ سر کړله او لونګوټه مې وتړل، نوې جامه مې اغوستل، دا هم ګناه وکړل؟ نه، دا ګناه نه ده. بلکې ګناه هغه ده چې انسان نوې کار په دین کې شروع کړي او هغه د دین حصه وبولي. ګناه هغه د زما ورونو، بدعت هغه دی چې انسانان نوې کار په دین کې شروع کړي او دا دلیل در سره وایي دا د دین حصه ده، پر دې باندې ثواب دی. یو عالم عجبه ښه خبر لیکل، اوس یو ګړی در مخې په دې وجره کتاب کتي پر دې موضوع باندې یو عالم لیکلی دی، وایي تاسو فکر وکړئ آیا دا دین انسان پیدا کړی دی که الله رب العزت؟ تاسو ته وایم الله پیدا کړی دی که انسان؟ دا چې الله رب العزت پیدا کړي، الله ته دا اختیار دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اختیار دی چې په دین کې نوې حصه پیدا کوي، په دین کې نوې برخه پیدا کوي او که یا چې الله رب العزت ټول دین بشپړ کامل پردل ته راولېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول تفصیلات او توضیحات او تشریحات موږ تاسو ته وکړل. نور د دې ضرورت نه دی پاتې چې انسان دې په دین کې نوې طریقه راوباسي. تاسو ته وایم د دې دین پیدا کوونکی انسان دی که الله دی؟ الله دی. نو چې کله الله رب العزت زموږ او تاسو ټول مشکلات د مشکلاتو حل په دې دین کې کښېښودی، نور انسانان و دې ته بیا څه ضرورت د کومې خوا څخه پیدا کوي چې په دین کې باید نوي کارونه هم شروع شي؟ د الله رب العزت نبی فرمایي وشر الامور محدثاتها. د ټولو کارو بد کار چې دي هغه کارونه دي چې انسانان یې په دین کې ایجاد کړي، په دین کې پیدا کړي او بیا دغه بد کار ته د دین حصه ووایي او په دې امید کښېني، پر دې باندې ثواب هم شته. وروسته د الله نبی فرمایي وکل بدعة ضلاله. هر نوی کار په دین کې او په دې عقیده او ایمان باندې کول چې پر دې باندې الله ماته ثواب راکړي، دا بدعت دی، ګمراهي ده او دلالت دی، د جهنم ولایت ته انسانان دا بلل دي او خپل ټول بهترین اعمال بیکاره کول دي. وکل بدعة ضلاله. اوس تاسو فکر وکړئ
زه به یو مثال درته وایم زما ورونو. موږ او تاسو چې کله اوله تحیات کوو پر اوله ناسته کښینو چې 2 رکعات لمونځ 3 یا 4 رکعات لمونځ چې وي کله اوله ناسته کوو یا دوهمه ناسته کوو التحیات لله والصلوات والطیبات دا وایو. د دې څخه وروسته کوم درود شریف وایو؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را شودلی چې تاسو د لمانځه دا طریقه ده، تاسو د تحیات څخه وروسته درود شریف وایئ، سنت طریقه ده. زه درته وایم یو سړی دا وایي، زه یو مثال درته وایم، یو سړی په نامه باندې د خالد دا راولاړ شو، خالد دا وایي یا شکور دا وایي زه راولاړېږم د تحیات وروسته د دغه درود پر ځای چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دی، د دې درود پر ځای باندې بل درود وایم. کوم درود وایم؟ اللهم صل علی النبی الامي، دغه درود وایم د دې درود پر ځای باندې. موږ ورته وایو چې و دا ستا درود ویل دا خو سنت دي، البته التحیات وروسته دغه درود کته سنت وبولې دا بدعت دی، ګناه. یو انسان دا وایي زه په دین کې یو کار داسې کوم د تحیات وروسته دغه درود چې ماته په سنت طریقه کې راښودل شوی دی دا هم درود دی یا بل هم درود دی، زه هغه درود وایم دا درود نه وایم. علما کرام فرمایي وایي تا بدعت وکړي، نوې طریقه دې ایجاد کړل او په دې امید او یقین باندې کښېنستلې چې دغه درود زه د تحیات وروسته وایم، دا دې د ځانه طریقه ایجاد کړ، په حدیث او په سنت طریقه کې خدا نه ده. همداسې نو زما ورون د دې مثال څخه نور مثالونه چې په زرګونو انسانان په مختلفو وختو کې د مختلفو ورځو د مختلفو زمانو او ګړۍ داسې طریقې ایجادوي چې دا دعوی هم کوي وایي تر ټولو انسانانو زه بهتر سړی یم او تر ټولو انسانانو زه بهتر انسان یم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې اول وار خلیفه شو د مسلمانانو نو قوم ته خطاب وکړي، بیان یې وکړي خپل قوم ته او خپل مامورین ته خطاب وکړي او څه ورته ویله؟ انا متبع ولست بمبتدع، زه هغه څوک یم چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت د احکام پیروي کوم، هغه څوک نه یم چې د ځان څخه طریقې ایجادوم. څوک وایي زما ورونو؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول ملګری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسر د حضرت عایشه رضی الله عنها پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې اول وار تر ټولو ښه ملګری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د د پیغمبري او د رسالت اقرار اول وار د کړی دی چې وو ته رښتیا وایې ته د الله رب العزت پیغمبر یې. هغه څه وایي په اوله خطبه کې د خطبې په شروع کې وټول قوم ته دا خبر وکړه چې انسانانو زه د الله د احکام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې اتباع کوم، پیروي کوم، زه په دین کې نورې طریقې ستاسو لپاره نه پیدا کوم. دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي. بل مثال زه درته وایم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې د جمعې ورځ روژه نیول. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وایي ډېر لږ موږ داسې په یاد دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعې د ورځې روژه نه نیولې، ګرد عمر یې نیول. خو چې کله صحابه کرامو د جمعې د ورځې روژه نیول شروع کړله هر جمعه نیول، هر جمعه، لکه څنګه چې مسلمانانو ته د جمعې ورځ د اهمیت وړ ده، ډېر ثوابونه لري، یقینا ډېر مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باید انسان بې له د الله رب العزت د عبادت نه سوا هیڅ کار ونه کړي، لکه څنګه چې مسلمانانو ته دا ورځ د اهمیت ورځ ده. همداسې یهودو ته د شنبې ورځ د اهمیت ورځ ده، ځکه نو د یهودو رخصتۍ د شنبې په ورځ وي، د نصاراو رخصتۍ د یکشنبې په ورځ وي، دوی ته دغه دوې ورځ د احترام وړ دي، موږ ته د جمعې ورځ د احترام وړ ده. ځکه نو دغه رخصتي زما ورونو په ټول تاریخ کې باید موږ او تاسو وانهلو. دا د 1430 کاله کې دا رخصتي را روانه د جمعې ورځ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ډېر لږ به د جمعې د ورځې روژه پرېښودل. البته چې کله صحابه کرامو د جمعې د ورځې روژه نیول شروع کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د جمعې د ورځې روژه مه نیسئ. ولې؟ په دې خاطر چې د انسانانو دا فکر نسی، دا ایمان او عقیده نسی چې د جمعې د ورځې روژه نیول فرض دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړل. زما ورونو دا مې د دې د مثال درته وایم، په اوس زمانه کې